ابراهیم علیه السلام او بیبي ساره سفر کوي. دوران سفر په یو داسې علاقه په یو داسې ځای باندې تیر شو چې بادشاه فرمان جاری کړو چې چرته ښایسته زنانه وینئ که نه نو لومبی به بادشاه ته پیش کوي. لومبی به بادشاه ته پیش کوي. که چرته دې سره صحیح که چرته دې سره خپل خاوند دی نو بس فورنې قتل کوي او که چرته ورسره رور یا پلار نو بس بیا یې پرېږدئ. حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې پته ولګېده چې دلته کې دا قانون دی بیبي سارې ته وایي که چرته تپوس یې دنه وکړو ورته به وایي چې دا زما رور دی دا زما رور دی. نو چې کله بیبي ساره او بیبي حضرت ابراهیم علیه السلام دا دواړه روان دي سفر کوي. دوران سفر د بادشاه پولیس هغه بادشاه هغوی ته خبر ور ورسو چې حضرت یو زنانه ده ډېره زیاته حسینه او جمیله ده. یو نوجوان هلک دی ورسره یو بوډا سړی دی سفر کوي. بادشاه فرمان جاری کړي چې ما ته حاضر کوي هغوی چې رالل حضرت ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي وایي دا ستا څه ده؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي دا مې خور ده. خو خور چې کم ده هغه په دې بنیاد باندې چې اسلامي خور. رسول الله مبارک فرمایي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی خو دینی او اسلامي رور. صحیح شوه؟ نو بیا بیبي ساره چې کوم دنه هغه ځان سره روانه کړه حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی په دغه وخت کې په دغه مقام کې داسې حالات ورته ښکاره کړل چې ابراهیم علیه السلام په خپلو سترګو باندې ویني. بیبي ساره چې کله لاړه او بادشاه هغې خپل خاص کمرې ته راوغوښته نو چې کله بادشاه دا بیبي ساره ته هغه ناکاره اراده یې وکړه که نه نو کتابونه لیکي وایي بادشاه را پرېوتو او داسې را پرېوته چې په بدن کې هېڅ دم نشته د بدن یو اندام یې کار نه کوي صرف دا خوله یې روغه ده یو اندام یې کار نه کوي. هغه څه کوي بیبي ساره ته وایي ای زنانه د الله دپاره ما معاف کا د الله دپاره ما معاف کا. الله ته سوال وکړه که چېرته الله زه ټیک کړم د دغې مرض او د دغې بیمارۍ نه الله ما ته شفا راکړه زه تا ته هېڅ نه وم. بیبي ساره دعا وغوښته او دا تمام مناظر حضرت ابراهیم علیه السلام په خپلو سترګو باندې ویني. نو نن دا چې کوم جدید دنیا ده دې مونږه تاسو ته عرض وښول. یو انسان به په کیلومیټر څه چې د دنیا بل طرف ته به ناستي په ټلویزیون کې به هغه ښه مستقل لایو ګوري. پوهېږئ حضرت ابراهیم علیه السلام ګوري په خپلو سترګو باندې. نو بیبي سارې دعا وغوښته الله تعالی انسان دی غلطي ترې نه وشوه پوه نه شو الله تعالی ته ورته صحت ورکړه. چې صحت یې ورکړه بیا یې اراده وکړه بیا را پرېوتو بیا بیبي ساره ته مینت کوي حضرت تاسو دعا وغواړئ الله تعالی ما ته صحت راکړي بیا به داسې اراده نه کوم چې بیا یې دعا وغوښته بیا الله ټیک کړو. په درېیمه اراده یې په درېیم ځل چې کله دقه اراده وکړه را پرېوته که نه بیبي ساره ورته وایي اوس خو دعا نه کوم ځکه دوه ځله د دې نه مخکې د هغه وعده ماته کړه. هغه ورته وایي حضرت دا ځل دعا وکوئ د دې نه بعد به بیا چرې چې کوم نه هغه دقه اراده نه کوم هغه اراده به نه کوم. بیبي ساره بیا دعا دپاره لاسونه پورته کړل ځکه سره د مسلمان به په بل مسلمان باندې زړه خفه کېږي په مسلمان څه چې په عام انسان یې مړه خفه کېږي. المؤمن غر کریم حدیث دی چې مؤمن بسی ساده لوح بی زر به اعتماد کوي په خلقو باندې. نو چې کوم نیکان خلق یې که نه نو دا نیکان خلق اکثر ولې دوکه کېږي وجه دا یي چې هغه د دنیا د معاشرې خلق هغه د ځان په شانتې ګڼي چې زه داسې نه شم کېدی یاره د دنیا خلق په څنګه یي. لکه مخکې مې راته ویلي هغه یو ځلې یو بزرگ په لاره باندې تېرېدو شاګردان به سره وو وی راځئ د خلقو معلومات کوو چې څنګه چل دی. یو نه یې تپوس وکړو وی دا خلق څنګه دي؟ هغه ورته وی حضرت دا خلق ډېر زیات خراب دي چېرته یو پکې سم نشته.
هغه چې دا شاګردان یو بل ته وکتل چې دغه پکې بالکل سم ګد راښکو دغه په سم ګد راښکوي هېڅوک نه ماف کوي ښه نو بل مخکې چې لړ که نه یو دریم کس ورسره میلاو شو دویم کس ورسره میلاو شو د هغه نه تپوس کوي دا خلق څنګه دي هغه ورته وایي حضرت نیم خلق ښه دي او نیم ښه نه دي د شاګردانو بیا یو بل ته وکتل وې ده خو پکې څه ګزاره وکړه بل چې مخکې لاړل یو دریم کس سره ملاقات شو د هغه نه تپوس کوي دا خلق څنګه دي هغه ورته جواب ورکوي حضرت دا خلق ډېر ښه خلق دی خو مونږ کې کمی دی شاګردانو چې یو بل ته وکتل که نه یاره دا سړی خو په هر چا باندې اعتماد کوي نو بیا هغه استاد د شاګردانو ته وایي شاګردانو څه په پته پوه شوئ نجی په پته پوه نه شو جوابونه درې میلاو شو موږ به څه په پته پوهېږو وایي دا چې کوم لومبنی خلق لومبنی سړی و چې په دې کې ویې چې هېڅوک سم نشته وایي دغه انسان خپله دغسې و په بل هم دقسې ګمان کو وایي دا چې کوم دویم و وایي دی نیم ښه و او نیم خراب نو ځکه وایي چې نیم خلق ښه دی او نیم خراب دی وایي دا چې کوم رستنی سړی دی وایي دا صحیح سړی دی ښه دا وی نیک سړی دی ځکه په هر چا باندې د نیک ګمان کوي په هر چا باندې ځان په شان ګمان کوي چې یاره سره یو انسان خپله نیکي نه د بل متعلق هم دا تاثرات دي چې یاره دی به هم دقسې نو اکثر دغه نیکان خلق دوکه چې خوري نو په دغه کې وجه باندې پوهېږئ نو علماء کرام لیکي وایي بیبي سارا الله تعالی سونه پورته کړل الله انسان دی پوه نه شو الله بار بار غلطي وکړه معافي کا الله زما له طرف نه ورته څه ملامتیا پې نشته الله ما معاف کړی دی تاسو یې معاف کوي کتابونه لیکي وایي د پیغمبر حرم د پیغمبر د عزت ته د لاس اچولو اراده یې صرف وکړه الله تعالی څه کو الله تعالی ذلیله که الله تعالی په داسې یو آفت راوستو نو ګورې یاد ساتئ اوس هم قانون د دنیا هغه دی اوس هم قانون د دنیا هغه دی چې کوم انسان د انبیاو د وارثانو عزت پسې لاس وړی دی که نه دقه انسان الله ذلیله کړی دی د الله د پیغمبر د وارثانو د عزت پسې چې چام لاس پورته کړی دی خوله یې پورته کړې ده د دقه انسان الله تعالی ذلت مقدر ګرځولی دی خو ګورې یاد ساتئ ډېر سوچ کوئ ډېر خیال کوئ چېرته سره چېرته د علماو چېرته د دیندارو چېرته د الله تعالی د پیغمبر د دین چې کوم وارثان دي د هغوی عزت ته ګورې لاس ماچوئ ښه ٹھیک شوا نو بیا کتابونه لیکي الله تعالی ورله چې صحت ورکو نو علما وایي دغې بادشاه ورته څوک وایي چې دا د دغې بادشاه لور وه بیبي حاجره دا یې وله ورکړه څوک وایي چې نه دا د دغې بادشاه خدمتګاره وه خو راجح قول دا دی چې دا د دغې بادشاه لور وه ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بیبي سارا له یې ورکړه نو چې کله بیبي سارا راله که نه ابراهیم علیه السلام ته وایي الله زما حفاظت وکړو الله زما حفاظت وکړو ابراهیم علیه السلام ورته په خندا شوی ما ته پته را بیبي سارا ابراهیم علیه السلام دا کیفیت چې ولیده نو په ژړا شوه وایي ستاسو په زړه کې به زما متعلق خیال به وي داسې راځي خو الله ستاسو او زما د عزت خیال ساتلی دی حضرت ابراهیم علیه السلام مرتوی ما ته پته را الله ما ته تمام مناظر مخامخ ښودل ما چې هغې کمره کې څه شوي دي د هغې تمامونه زه خبر یم ما لیدلي دي نو علما لیکي وایي بیبي سارا د حضرت ابراهیم علیه السلام نکاح د بیا د بیبي حاجرې سره وکړو نو کتابونه لیکي د دقې بیبي حاجرې د بطن نه الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته حضرت اسماعیل علیه السلام ورکو او د دقې بیبي سارا د بطن نه الله تعالی حضرت اسحاق علیه السلام دی وله اولاد ورکه پوهېږئ نو علما کرام لیکي وایي د ابراهیم علیه السلام اولاد نور مو خو هغه غیر معروف دي لکه سره څوک وایي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام یو بچی و مدین نوم
او د مدین دا خار آباد د هغه په نوم باندې او دا د ابراهیم علیه السلام بچی و یو دوه بچي وای نور مو خو هغه غیر معروف دی ښه پوهېږئ نو دا حضرت اسحاق علیه السلام چې د کومو ته سلسله نسب د دقې بني اسرائیل وررسي سلسله نسب د بني اسرائیل شروع د دقې حضرت اسحاق علیه السلام نه دی پوهېږئ تاسو نو علما لیکي وایي دا د حضرت ابراهیم علیه السلام بچی د خود بیبي سارا د بطن نه دی او حضرت اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بچی د خود بیبي هاجرې د بطن نه دی پوه شوئ تاسو ښه